الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعتم ومن صلى علي نائيا أبلغتم. إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال. وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال. أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین پمنگ او تاسو باندې لوی انعام او احسان کړی دی. په تمام مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات انسانان پیدا کړی. بل لوی انعام احسان پمنگ او تاسو الله رب العالمین دا کړی دی چې په اشرف المخلوقات انسانانو کې مسلمانان پیدا کړی. بل انعام احسان پمنگ او تاسو باندې دا کړی دی چې په مسلمانانو کې د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړی. بل انعام احسان الله پاک پمنگ او تاسو باندې دا کړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې نجات والا ډلا یعنی اہل سنہ والجماعہ باندی اللہ پاک من او تاسو پیدا کری. عزت مندو اللہ رب العالمین دا تمام انسانانو دا ہدایت دا پارا آخرانی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلی. دا زمان دا مسلمانان ایمان دی چکم سلسلات انبیاء کرام علیہم السلام دا حضرت آدم علیہ السلام نشورو شوا اغا سلسلات دا نبوت زمانگ استاس و محبوب پیغمبر باند اختتام تا رسیدہ. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نباد
اس قسم نبی دنیا ته ناراضي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته اللہ پاک کم کتاب قرآن مجید نازل اغا قرآن مجید د بخوانو اسمانی کتابون د پار ناسخ دی د قرآن مجید نباد بل اسمانی کتاب دنیا ته ناراضي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب العالمین چکم امت ورکو دا امت اخیرانی امت تی دا نبی علیہ السلام دا امت نباد بل امت ناراضی امت اخیرانی امت تی کتاب اخیرانی کتاب دی نبی اخیرانی نبی دی من مسلمانان دا ایمان دی چکم انسان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نباد دا نبوت دعوو کی ندا سڑیبا دا امتی مسلمہ پا اتفاق سرا دا ایمان او دا اسلام دا دائرین خارج کافر گرنلش زمانگو استازو پا دی وطن کی ہم یو سڑی تیر شوی دی چی اغویز پیغمبریم لیکن آغا جماعت زمان دا مسلمانانو پنیز دا اسلام دا دائرین خارج او کافر دی مرزا غلام احمق قادیانی ملعون اغا مدعی کذاب دروغجن چویز پیغمبریم نو دو دا جماعت پا اتفاق دا امتی مسلم سر کافر جماعت تی نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین دا دنیا دا ہدایت دا پار اخیرنی پیغمبر را لے گلی کلچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت ملو شو نبی علیہ السلام فرمائی یوزل حضرت جبریل علیہ السلام راغی ازمک باندی پند اوہلا دا اغین اوب جاری شوی چینت روان شوا اغی اوبو باندی اول جبریل علیہ السلام او دسکو بیا ما پا اوبو باندی او دسکو بیا جبریل علیہ السلام اڑان دی شو دورکات منزیو کو او دا حغن بعد اغا پسی ما پا اقتدا کی دورکات منزیو کو ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا شریعت کی دا عقیدی دا بنیاد نباد اولنی فریضہ دا منزدہ نبی علیہ السلام اولنی ذمہ داری دا مانزہ حوالہ شو بیا پدی کی دا علماء اختلاف دی چی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی اولنی منز کم فرض شو بعض علماء فرمائی چی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولنی منز دا تحجد فرض بعض علماء فرمائی نبی علیہ السلام دا بعض روایات پر ہم دا ثابتی گی چی پا نبی علیہ السلام دا پنزو منزنو دا فرض کے دو نوڑان دی دا سہر او دا مازیگر دو رکات منز فرض نبی علیہ السلام تا چکلا دا مانزو دو رکات طریقہ او دا اودس طریقہ اخود لشوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور تراغی بلی بی بی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا تد اسلام دعوت ورکو ایمان روڑو پزنانوں کی اولنے زنانا حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا دا چی دی ایمان روڑی دی ایمان روڑو دہاغین بعد نبی علیہ السلام و تر اودس طریقہ او دہاغین بعد دمانزد طریقہ اخودلا نو پا مسلمانانو کی اولنے مسلمان زنانا حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا زمان دا مومنان مور اگی اولنی منس کردی بیا دا دین بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا پرورش کی حضرت ابو طالب سے بچی حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام چکل منس کولو علی رضی اللہ عنہ تیوی چی تم ایمان روڑا دلات او دا عزاد دی بطان عبادت مکوا او منگ سرمون شروع ایمان روڑا پا مکہ مکرمہ کی قحط راغی دا ابو طالب سے بچی گنو ابو طالب سے یو بچیو جعفر رضی اللہ عنہ اور دویم بچیو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ واقستو چی دا کفالت بزکو او حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ دا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ واقستو چی دا تربیت او کفالت بزکو دیما شمو علی رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام چکل دعوت ورکو اغوی زبد پلار نا تپوسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائل ایمان روڑی ٹھیک دا
نور چاته حل موایا زکلا ابتداء اسلام. ابو طالب سے ابن تپوس کو نبی علیہ السلام اجازت ورنک. حضرت علی رضی اللہ عنہ پدغش پباندی اللہ رب العالمین پزرک ایمان اور اسلام قدر واچو. علی رضی اللہ عنہ سحر راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی کلمہ را تہوئی ایمان روڑ ایمان روڑ. بیا نبی علیہ السلام سره مونس کو د پلار نبی پټ مونس کو ځکه پلار ابو طالب سے ایمان نه دی وروړي او زوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان روڑ. یو ورځ نبی علیہ السلام سره ولاړ دی مونس کې چې پدې کې ابو طالب سے پلار باندې تیری کی تپوس کو بچی دا تاسو چل کو ودا ما مونس کولو او ما پدې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی. ودا ډېر خپل عبادت دی د خپل تر زوی مرګتیا لکه کوا د مرګتیا چرتم پرې نګدي. ابو طالب سے ایمان راوړی نه دی لیکن د بچی په ایمان باندې خوشاله دی. که مثال یو مسلمان داسې وي چا په خپل یو نیک کار نه کوي او بچی یې نیک کار کوي نو پکار دی چې پاغه خوشاله شي. لکه نن سبا دور کې یو بلار مثال داسې دی چې هغه ګیره کټ کوي او زوی یې ګیره پرېښوده نو پکار دا ده چې دا بلار د دې زوی تسلي وکړي چې بچي دا د سر ډېره ښایسته ښکاري ځکه دا ګیره تا ډېره مزېداره ساتلې. ابو طالب سے ایمان نه دی راوړي خو د حضرت علی سے ایمان خوشاله شو. دغه شان یو ورځ نبی د دې یو کال تیر شوی دی چې حضرت علی رضی الله عنه خپل پلار ابو طالب سے پمانځه ولید. حضرت علی سے د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د منځ کوي عبادت کوي د شریعت احکامات چې کوم راځي هغه طریقه باندې وته خودل شي. حضرت جعفر رضی الله عنه یو ورځ پلار باندې تیرېدو ابو طالب سے سره دی چې وی قتل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا حضرت علی سے ولاد مونس کئی. ابو طالب سے بتوی وخت نه دا چې د دې خپل رور علی سے او د دې خپل ترزوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګتیو کی وی ولی می خو خنه دا راغ ایمان وروړو. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ هم مسلمان شو. نبی علیہ السلام پکور کی بی بی نبی علیہ السلام پکور کې د تر بچی حضرت علی سے هغه ایمان نوړ. د نبی علیہ السلام یو غلام دی زید ابن حارثه رضی الله عنه په نوجوانانو په غلامانو کې اول د ایمان نوړ. کله چې د کور نه خبره بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ډیر قریبی نږدې ملګری حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ایمان دعوت ورکړ. او چې څنګه ایمان دعوت ورکړ ابو بکر صدیق سے بھی کلمہ را توائی چی وی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ما چاہتا دا ایمان دعوت ور کردی دی اگر پاکی خامخا سوچ کردی دی خو یو ابو بکر صدیق سے دی چی سنگ میں دعوت ورکو فوراً دا ایمان رو. حالانکہ دا دا مکی مکرمی پا سردارانو کی لوی سردار لوی مالدار صحابیو لوی مقرب او معزز شخصیتو آزاد سڑو بلا غلامانیو لیکن ایمان دا نبی علیہ السلام اولنی دعوت سر روڑو. بعض حضرات ہوئی حضرت علی سے درجہ او مرتبہ ہوئی دا ابو بکر صدیق سے ابن اوچترا دا خبرہ غلط دا. حضرت علی رضی اللہ عنہ چی ایمان روڑو دی وقی دا عمر دی لس کالا معشوم دی. ابو بکر صدیق سے چی ایمان نوڑو دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمزول دی. نچتا چیو سڑی سنجیدہ دا دیر عمر خاون دی اگر دیر سوچ گئی اگر اخیاری دا اگر فیدر دیری پا نسبت دا یو نابالغ معشوم حضرت علی سے کڑیل وی شخصیتو و پا نسبت دا ابو بکر صدیق سے باندی دا دمر مرتبی خاون. بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې ما سره په دنیا کې چا خېګړه کړې ده ما ول دنیا کې بدل خلاصه کړې ده لیکن یو ابو بکر صدیق سے دی چې د بدله به په آخرت کې خلاصو. او بل حضرت ابو بکر صدیق سے ایمان جو یوازې د خپل ځان نو ایمان چې راوړو فوراً په خپل ملګرو کې د ایمان او د اسلام دعوت شروع.
نن باز خلک داسې مشتا چې زمونږ په تبلیغي جماعت باندې اعتراض کوي وای دا خو عوام دي دی خو علم نه دی کړی نو دی ولې تبلیغ کار کوي ګورا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان راوړو ابتدا د اسلام دا په آزاد سړو کې اولنی مسلمان دی د خپل مجلس ملګرو ته د ایمان دعوت ورکو باقی کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیت ایمان دعوت ورکو دی مسلمانان شل او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرال الکلمہ اویلا اس کے سڑیوی چی تبلیغ دا پار علم ضروری دی ابو بکر صدیق سے خدا مروجہ علوم نووے لا خو قرآن کریم ابتدائی حالات دا نزول لا خو دا اسلام احکامات تم دیر نو نازل شوی او دا دین دعوت شروع تبلیغ شروع کو او بدغ تبلیغ باندی اغا صحابہ مسلمانان شل جاغا عشر مبشر دی چی پا دنیا کی دا جنت بشارتون چاہتا ملو دی او دا غین بعد دعوت عام کو اسلام دعوت مسلمانان رو رو زیادی دل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بخبل باندې فرمائی ویو پیرم اگڑ سرولی دا عقبہ ابن ابی معید کافر دا کافران الوی سردارو دا نبی علیہ السلام بدترین دشمنو وی دا گڑ چیلے میں سرولی نبی علیہ السلام سرا حضرت ابوبکر صدیق سے دی پلار باندې روان دی دی ماتے چلک پی خوراله دا یو چیلے نراک ما وتی زخ امین امدا کو پردے چیلی دا خو خالص سروم زو مزدورم وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چې کوم چیلے او ګډه پی نه کی یو داغې نه راولا چې پی نه کی هغه راولا و یو داسې چیلے می راوستلا چې هغه پی نه کول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې وتلوقی اونیو دومره پی وکړل چې نبی علیہ السلام هم خوړل او ابوبکر صدیق سے هم او ایمانم پکې راکړ او د دینه بعد هغه چیلې رخصت کړه چیلې واپس اوچشو وې ما چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معجزه ولیدله هغه وخت ما ایمان راو ابوبکر صدیق رضی الله عنه او نبی علیہ السلام د ابتدایي حالات دي نبی علیہ السلام په دې طریقې سره د اسلام دعوت چلی تر دې پوری چې صحابه رو زیاتې دل نو پټ پټ به عبادت کول د کافرانو د یرینا چې کافران ورته سولوي حضرت طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه د شام په سفر باندې په تجارت روانو هلارکی بصره پنوم یو کلی راځي الته یو سړی درې حیران ګرځي د عیسایانو لوی عالم دې د ګرځي نه وروته وي تاسو کو چې سودا سشتا چې د مکی اوسیدونکو وی ما وتی چې زم د مکی نه رااله وی ما ته وی چې دا هغه میاشتا چې په دې میاش کې به امام الانبیاء رحمت للعالمین د اخر زمانه پیغمبر دنیا ته تشریف راوړي وی ما وتی چې ما ته معلومات نشتا وی چې فورا لاړ شه او دا د اخر زمانه پیغمبر دی اوس په دې حالت کې راځي چې دل ترالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک معلومات چې دلته د نبی علیہ السلام د نبوت دعوت کړه د کنه وی پیغام راته ملو شو چې نبی علیہ السلام ایمان دعوت اسلام او د نبوت دعوت شروع کړی دي او نبی علیہ السلام ته نبوت ملو دي زرالم خپل تجارت په پرې غوډو او د نبی علیہ السلام په لاس باندې ایمان وروړو ابتدا د ډېر سخت حالات دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې کاله پټ عبادت کوي حضرت ارقم رضی اللہ عنہ چې دا اوم یا لسم نمبر مسلمان صحابی دی اوم یا لسم نمبر د ایمان نوړي د کورو چې کله به د مانزه د عبادت ټیم شو یا به نبی علیہ السلام څخه احکامات دي صحابو ته ورکول نو د دې کور کې به دی راجم شو چې کافرانو نه تسونه وي پټ په لګیو عبادت خدمت وکړو او چې کله حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان راوړو دا غینه بعد اسلام دعوت کل عام شروع شو نبی علیہ السلام کړه د اسلام دعوت شروع کو مشرکان کافرانو ته پته ولګید چې خدا دا سړی خو زمونږ نه ډېر خلک خپل دین تاړي هغه د نبی علیہ السلام په دشمنی کې
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو ابو طالب سے تراغله چې ستا دا بچي دا اوراره دي زمنګ د بوتانو بد بیانې او خپل دعوت چلی او ډیر خلک د دین نه واړول بی دین کړل. ابو طالب سے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سمونوي دا کافرانه په نرمه سر رخصت کې جوست ټیک ته بیا بنوي. دویمه پیر بیا او د نبی علیہ السلام په خاندان کې خپل تر ابو لهب سے د کافرانو ملګری په جرګه کې بیا راغله چې ګور استاد اورارو زمنګ د خدایانو بد وای. ابو طالب سے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چورارو دا کافران دي دا لوی سرداران دي دا د دې علاقې خلق دي او تر دې بوتانو پس خبره کې لہذا د دې سره گزاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل کدا کافران مشرکان زما په یو لاس کې سپوږمۍ کېږدي او په بل لاس کې انور کېږدي زه د دې خدمت نه منع کېږم البته دا کې مثال ته تکلیف یې زبر نه لاړ شي. ابو طالب سے بتاو قسمو کو چې په هیڅ صورت پتا سے आवाज نه پرېږدم. بدرې و پیر باندې د نبی عليه الصلاه والسلام تر ابو لهب سے د کافرانو په جرګه کې بیا راغله چې ستاده اوراره زمونږ خدایانو په صفت وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی اورا او ابو طالب سے ته وی چې ستاده اورارو دا مونږ ته حواله کا او د دې پځې باندې د دې ولید ابن مغیره یو زویدی عماره دا بتا ته مونږ درکو چې دا په حسن کې ډېر خیسته دي او ډېر خیسته ځوان دي دا بستاشي او دا اوراره دې مونږ ته حواله کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب سے وتی تاسو ډېر د ظلم خبره وکړه. کله چې قریش د کافرانو سرداران مایوس شول هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دښمنی شروع کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم برګیو په بازارونو کې دعوت چلو او د نبی علیہ السلام خپل تر ابو لهب سے په پسې شاته روانو چې د دې سړي خبره موري دا سړي بل دین ته اوړېدل. یو صحابي په خپل باندې فرمایي ما چې ایمان نور وړي په بازار کې چې کله نبی علیہ السلام دعوت چلو د اوراره په پسې روانو خلک به ته منې کول چې د خبره موري. نن موږ مسلمانان یو ډېر په فراخه او په اسانه طریقې سره موږ ته اسلام ملو دي دا ډېر په تکلیفونو مشقتونو راغلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله حکم شو وانذر عشیرتک الاقربین دا آیات نازل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ د صفا غونډه ته وختو اعلان وکړ ټول قبیله را جمع شو. هغه ته وی چې رجت تاسو ته وې چې د دې غونډې شاته پتا ز باندې دشمن حمله کوي او به منئ وی بالکل به ومنو تا خو چرته مونږ ته دروغ نه دی ویل ته صادق او رښتینی سړی وی خزدر ته ویم چې کلمه وایي تاسو به د الله رب العالمین د لوی عذاب نه بچی. په دې ځای کې ابو لهب راغلو ابو لهب تب لك الهذا جماعتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بد دعا وکړه نعوذ بالله الله پاک دې ته هلاکی ته مونږ دې خبر لراجمه کړیو. پدې کې الله رب العالمین سورۃ تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سورۃ نازل چې په دې طریقه مو نشوا کافران ایمان نه ونړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے توی چې لګ وړرا والا او لګ وقرا والا او دا په یو لوخي کې دواړه یو ځای واچوا زید خپل قبیله دعوت ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد المطلب سے چې څومره خاندانو هغه ته دعوت ورکړي چې تاسو ته می ډوډۍ کړی ده. حضرت علی سے فرمایي چې دا څومره ډوډۍ وا دا د یو کس کافی کېده. وای چې دعوت په چلو تقریبا 30 پورې کسان راجم شو چې کله خوراک مې وروړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دمو کو او دا غینه بعد نبی علیہ السلام دې تکیدا 30 کسان خوراک وکړو او وی دومره پاتې شو چې منګم وخوړه. چې کله دا خوراک ډیر شو ابو لهب بیا ناشتي خوراک نه بعد وای چې ګوره تاسو قتل دې سړی په دې خوراک هم جادو کړ. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دعوت مکمل ونشو. په دې مرګ بیا حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایي چې دا خلک راجمه ک دعوت ته بیا کو د ډوډۍ دعوت ورکو د اسلام دعوت ور سره چې دی راجمه شو ډوډۍ او شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتا د الله رب العالمین د کلمې دعوت ورکو چې کلمه او وایي
الله پاک به تاسو د جهنم د عذاب نه بچ کړي. الله پاک یو د هیڅ قسم شریک نه لري. په دې ځای کې بیا ابو لهب سے خیره وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې کافرانو مشرکانو سردارانو ته دعوت ورکو، لیکن چا هم ایمان راوړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګیا دي د خپل اسلام د دین دعوت چلی، کافران لګیا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم قسم کوششونه کوي. دې طریقې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین اسلام ابتدا ده. کله چې کافران مایوس شو چې په دې سړي باندې زمونږ هیڅ قسم حربان نه چلیږي، بیا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه تنگول، د نبی علیہ السلام صحابه ته به کنځلې کولې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه پسې به بدر دی ویلې، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه باندې به ظلمونه کول. د دین بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کومه طریقې سره دعوت وکړو ان شاء الله مزید به بیا بل جمعه کې وایو. دا دین اسلام دا ډېر په سختۍ راغلی دی. نن کوم مسلمانان یو الله پیژنو، خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر پیژنو، دا ډېر په مشقتونو راغلی. دا هغه پیغمبر سیرت دی دا چا د بغه چې الله پاک دنیا پیدا کړی، هغه پیغمبر زندگی دا کم پیغمبر چې ټول پیغمبرانو ته جمع ورکړي، هغه پیغمبر دی چې د قیامت پر ورځ به بل یو پیغمبر سفارش نشي کولی، هغه سفارش حق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حاصل دی. هغه پیغمبر دی چا الله رب العالمین د معراج سفر کړی دی. هغه پیغمبر دی چې پچا باندې اخر زمانه اخیرنی کتاب قرآن نازل دی. هغه پیغمبر دی د چا سفارش چې په ټول امت ته حاصل وي. هغه پیغمبر دی چې په جنتیانو کې به د ټولو نه زیات امتیان د دوی. هغه پیغمبر دی چې د ټول اولنی امت په جنت ته رسي. هغه پیغمبر دی چې جنت ته به د ټول اول دیږي. هغه پیغمبر دی. موږ تاسو نن مسلمانان یو. هغه دین چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې لپاره څومره تکلیف برداشت کړی دی. یو سړی استا خپل سکت روي کنزل د تکلیف د دین د خاطره، یو سړی استا خپل تروي او استا په باره کې دومره منسوبي چې هغه وایي چې دې موږ لرا که موږ به قتل کو او طالب موږ د فلانې کافر درکو. هغه لیکن بیا خپل دین نه پرېږدي. نن زموږ مسلمان باندې داسې حال راغلی دی د دنیا معمولی غوندې لالچ باندې د خپل ایمان سودا کوي. نن زموږ څومره مسلمانان دین پرېښودو، بعض هندوان شو، بعض دهریان شو، بعض قادیانان شو، بعض شیعگان شو. دا زموږ د مسلمانانو د ایمان حال دی. اخره زمانه دا کم از کم خپل ایمان چا سره سودا ونکو، کم از کم خپل ایمان د الله پاک د استقامت وغواړو. موږ مسلمانان تر ګوره صرف ایمان پاتري. نن ګوره نیک اعمال نشته، نیک اعمال ټول د ریاکارۍ او د نمود او د خلکو د ښودنې دي. نن موږ مسلمانان ډېر کمزور یو، خو دغه یو ایمان دی کم از کم چې دا چا سره خرڅ نه کړو، کم از کم په دې باندې ثابت قدم اوسېږو او څومره مو چې د وسه کېږي د دې خپل پیغمبر په طریقو زندګي راولو. الله پاک دې ما او تاسو ته په دې خپل پیغمبر په سنت طریقې باندې استقامت نصیب کړي. واخر